دا موبایل چې دی دا خو سړی چې ګوري یوازې ګوري که نه په دې کې مطلب دا دی ته هر رنګه شی نه کتلی شي خو تا ته پته ده تا وکتل نو ستا سترګو خو ولیدل که ستا سترګو ولیدل ګورې دا پټ پاتې نه شو دا صحیح ده پټ دی خو زما نه پټ دی پټ دی ستا د مور نه به پټي پټي ستا د پلار نه به پټي که پټي ستا د خویندو نه به پټي که پټي مطلب دا دی ستا معاشره کې ستا د افرادو نه به پټي خو دا څنګه چې تا په دې سترګو وکتل دې سترګو ځان سره سپرو دا ستا کتل نه وي دا د سترګو ځان سره وساته کله چې ورځ د قیامت شي الله پاک ستا په خوله باندې اليوم نختم على افواههم الله پاک فرمایي موږ به خوله باندې مهر کړو وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دا اندامونه چې دا به شروع شي خبرې کوي دا موبایل چې دا تا په ګوته په کوم ځای درولې ده کم دې ځان ته دوباره راړولې دي کم دې ځان ته پلې کړې دي کم دې مطلب مخکې لري کړې دي دا ټولې خبرې دا چې کم دې ځان سره سټور کړې دي دا ایواز دا نه چې موبایل کې سټور شو بس دا ډېر ډیلیټ شي مطلب دا نه چې دا ستا خبرې ختم نه ختم موبایل ته ورک شو کې هر سلاړه ختم شو نه تا نه ختم شو تا نه عمل نامې نه ختم دا حساب لور سره وګونه چې دی هغه واورېدل هغه انسان سره وساته وګونه هم در باندې گواهی کوي او کله چې به خلک سوي دي نو هغه در سره سټور دي دا چې عمل نامې ته وختل تا چې دا پتا پسې ګولي کړي شو دا سټور دا به یو ورځ براشي طالب خپل عمل نامه درکړي شي او به پتا ته حکم کوشي اقرا کتابک نن خپل عمل نامه ولله نو دا ټولې خبرې په کې لیکي او دا ټولې د خپل جواب ورکو نشو ورکو هغه چې موږ مړ شو او د دې سلسله موږ پسې بند شوه مبرک شوه او کنه موږ پسې سلسله ال دروزي ریکارډ ال جمع شوه دي او بیا موږ دروزي نو ګوره دا موږ چې جمعه کې کوم کسان ناسو کنه بل فرض خدای مکا دې کې یو کس ته سي چې هغه د یو پردې زنانه سره راځي دا موږ دې خپل کړي مختصر چند کسان دي ځکه د ټول کله موږ نه کړو خو یو ډېر زیات شي یو څو کسان دي شمه نه موږ چند کسان موږ کې دا څه څوک چې خپل ریکارډ خپل بیان کړي دومره جرأت دومره مطلب زړورتوب چا کې شته موږ په خپل شرم خپکیږو کنه خپل حیا خپکیږو موږ خپل خبرې د شپږاتو کسانو په وړاندې نشو کولای او چې کله ورځ د قیامت شي بیا به څومره خلک وي بیا د آدم علیه السلام نه واخله تر قیامته پورې به څومره خلک پیدا شوي دي دا به ټول دي ورسره به فرشتې ولاړې دي او بله غټه خبره ده چې د الله په حضور به حاضر پټېدل چل دی پټېدل زمونږ نشته چا چې هر څه کړي دي دا به ټول هر څه راښکاره شي یومئذ تحدث اخبارها یوم تبل السرائر بدغه ورځ باندې په پټې خبرې ټولې راښکاره شي فما لهم من قوة ولا ناصر اوس کنه څوک موبایل د زور د لاسه اخلي یا مطلب دا دی تا سره څه داسې پټې خبرې اترې دي هغه څوک نشي ایستلی کې پټ ساتلی شي او ورځ د قیامت فما لهم من قوة ولا ناصر نه به د چا دا زور رسي چې دا خپلې خبرې ټولې پټې کړي او نه به د چا څوک امدادي وي چې امداد یې وکړي او دله دا خبرې پټې کړي دا به څوک او د الله په حضور کې به هر سړی داسې مخامخ ولاړ حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د خبرې مفهوم یې داسې دی د انور سترګه چې ده غرمه کې دا چې تاسو ته مخامخ وي په دې په لیدو کې تاسو ته رکاوټ وي دقسې روبرو به د الله په حضور ولاړ روبرو بالکل نه پردان نه خان نه بد اسم نه مطلب د الله په وړاندې ولاړ او خپل عمل نامه به دې هغه در سره لرسي او بیا الله په کفر په اقرا کتابک خپل عمل نامه ولله نو کدا بدکاری دا پټي خبري ځکه چې دا انسان ښکار نشي کولای الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو
او د مسلمان سنا غیرت دا مطلب شته دی چې دا هغه په ښکاره باندې چې دی هغه بې حیایي نشي بې پردګي نشي او دا غیرت داسې څیز دی ګوره زما غیرت دا نه برداشت کوي چې زما په رشته کې یو زنانه ته څوک سپک نظر وکړي زه یو څنګه انسان هم نه یم زه به دا ووایم چې هسې یو کمزور یې د کمزورو نه کمزور یې د دې نه وروسته مطلب دا دی څومره نیکان بندګان دي د هغوی غیرت هغه سیوا کېږي ورپسې انبیاء کرام دي د هغوی غیرت دی انبیاء کرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اغیر ولد آدم تمام بنی آدم کی زیادہ غیرتی او اللہ پاک زمان ام زیادہ غیرتی رہی او دا دی غیرت دو جنا اللہ پاک زنا حرام کرد اللہ پاک غیرت دا دے چه پردے سڑے او پردے خزا دا مخبلو کی تعلق نساتی دا الله غیرت دی الله غیرتی بادشاہ دی دا به موږ حرامه کړې ده چې پردی ښځه او پردی سړی دا په خپلو کې تعلقات نه ساتي ناجایز دا حرام کړي دي الله پاک دا د غیرت د وجې نه خو چې کله په مسلمان کې غیرت هغه زیرو راشي نو څه وکړي پردی کولو سره تعلق که انسان یو لاک کرته وای چې زه غیرتي یم دا غیرتي نه دی دغه غیرت نشته دی کم سړی چې پردی خور لور سره تعلق ساتي دغه غیرت نشته دا غیرتي نه دی که غیرت بده کې وي د غیرت تقاضا دا ده چې پردی خور لور سره تعلق وساتلی شي ولی غیرت خپل خور لور نه برداشت کوي چې دا چا سره تعلق وساتي پردی خور لور سره څنګه تعلق وساتي دا الله غیرت دا دی چې زنا به حرام الله پاک زنا حرام بدکاری حرام کړی او په خپل الله پاک فرمایي چې دې ته ورنږدې کېږي نږدې به نه ورځي نو کوم ځای کې مطلب دا دی چې زموږ نه نظر غلط استعمالېږي سړی چې پردۍ ښځې ته ګوري په ده د الله لعنت راولي دا الله لعنت وګوري نو کته بل فرض یو پردی زنانه ته وګوري کنه او استازید نظر منټ نشي منټ هم نشي کته په ځل منټ نشي یو منټ دا پردی زنانه ته وکتل پتا یو منټ الله لعنت وګوري تا ځان ته الله غصه کو تا ځان ته الله قهر کو تا د الله د رحمت د ځان کوي است ګټه دې تاوان نه دیشس کی دا به انشاءاللہ زموږ استاسو غیرت وي سوچ به اول ځان ته کوو دا هغې په بنیاد باندې به زموږ استاسو غوږونه سترګې زموږ استاسو زړه ژبه او زموږ استاسو ګوتې خپې زموږ استاسو پیسې دا به چې دی خپل غیرت مطابق به استعمالېږي که زه مونږ چې دی ګوتې استعمالوو نو سوچ به وکړي که دا ګوتې زما د عزت خلاف استعمالېږي زما څه خیال که مونږ سترګې استعمالوو نو که د بل سړي سترګې زما په حیا کې استعمالېږي نو زما څه خیال دی که مونږ مطلب دا دی ژبه استعمالوو که دا ژبه د پردي سړي زما حیا عزت کې استعمالېږي نو زما څه خیال دی او دې سره مطلب که زما نور مال حال استعمالېږي نو که دا زما د عزت خلاف استعمالېږي نو زما څه خیال دی خپل ځان له مې دا کار خوښ دی او که نه که زما خپل ځان له نه دی خوښ نه بل چا له هم نه خوښ صحیح ده او چا چې خپل ځان له خوښ دی د چا چې خپل ځان له خوښ وي دته څه وایي دته احادیثو کې دیوس موږ د پښتو کې دوس وایي دا سړی دوس دی او دوس سړی به جنت ته نه ننوځي دوس سړی به جنت ته نه ننوځي چې هغه په خپله عزت باندې نه خفه کېږي دا به جنت ته نزي دا بے غیرت دی الله غیرتی بادشاہ دی او دا الله نعمت چې دی هغه جنت دی نعمت جنت دی او چا چې دا الله د غیرت لاندې زندگی تیر کړله
چې کوم کارونه په موږ باندې حلال کړي دي هغه کوو او چې کوم کارونه را باندې حرام کړي دي هغه نه کوو. نو چا چې داسې زندګي تېره کړه الله ولا جنت ورکوي. او چا چې مطلب دا الله چې کوم کارونه د حرام ویلي دي هغه د په دې کې باقی شو او کوم کارونه چې حلال ویلي دي هغه نه چې د مخ وګرځي او داسې خلکو له الله پاک د دوزخ ساس کړي. دا خلک الله پاک دوزخین چې دي هغوی له به یو وخت کې داسې ډېر بد بوی چې دی هغه به محسوس کړي دوزخ کې. نو دا دوزخین به وایي چې داسې بد بوی خو چېرته موږ نه محسوس کړی ډېر مردان بوی دی. دا د څه دی؟ دوی ته به وویلی شي دا د بدکاره خلکو د شرمګاهونو نه راغلی دا بوی. او د تورات یو نقصه چې د هغې داسې لیکلي دي چې بدکاره خلک به په دوزخ کې د خپل شرمګاه نه الټه راځوړه خپل شرمګاه به الټه راځوړه. او په دوزخ کې چې دی دا دوزخ دوه دروازې دي که نه دوه طبقې دي. د ټولو نه بدبوداره د ټولو نه ګرمه او د ټولو نه بده دروازه چې کومه ده په هغې به دوزخ ته بدکاره خلک بدکاره خلک په دغه دروازه دي. نو نور هم سزاګانې دي وعیدات یې ډېر دي په هر صورت. خو مسلمان له خو یو پټې خبره هم بس دی. مسلمان خو مسلمان دی دغه خو یقین دی که نه یو دومره پټې خبره هم له بس دی دومره هم بس دی چې مسلمان په دې خبر وي چې الله په دې کار خفه کېږي او په دې خوشحالي خوشحالۍ کار دې لټوي نو خفګان نه ځان ساتي د الله د خفګان نه ځان ساتي دومره هم بس دی مسلمان. په هر صورت الله ته به سوال کوو د شوي ګناه نه به توبه وباسو کومه چې شوې ده هغې نه به توبه پکا توبه به وباسو. ته چې توبه به وباسو خدای بس چې سم کړي دي بس په همدې ځین پرېښودل بس او بیا دپاره به دا کار کوي. او درېم نمبر ملامته یې څه چې مې کړي په هغې ملامته دی دا ته وایي توبه. نو چې کله بنده توبه وباسي د بدکارۍ نه الله پاک یې توبه قبلوي. الله نه زموږ او ستاسو توبه قبوله